تېره شپه د بلوچستان په علاقه د لورلای او د مساخل په مابینځ کې د داګۍ په کې یوه واقعه رونما شوه چې د فتنه هندوستان چې کوم دهشتګردان ول هغو د پاکستاني مسافران بسوسه چې دي نه پاکستانیان شوکل او هغه یې بېدردي سره چې دي هغه شهیدان کړي. د دې واقعې خلاف نن په صوبه بر کې چې د فضا د هغه سوګوار ده او هر طرف چې دی غم او غصه چې د هغه موجوده ده په عوام کې. پر دې باندې خبرو کولو لپاره زما سره د صوبې مشر قبایلي مشر حاجي ملک عبدالخالق صاحب موجود دي. ملک صاحب د دې واقعې په حواله څه وایي؟ پرون چې کومه ناخوشګواره واقعه سوې ده، کوم مسافر چې د کوچه راکښته کوچو سره راکښته کړي دي، دا انتهایي قابل مذمت ده. موږ ټول الحمدلله مسلمانان یې او بیا پاکستانیان یې. په څلورو سږو صوبو که د ګلګت او که د کشمیر میلمانه زموږ سره په دې وطن کې اوسېږي. پښتانه بیلټ کې د دوی مرګ دا موږ ته د مذهبي لحاظ هم ناروا دی، موږ یې مذمت کوو، او د قبایلي لحاظ څه هم. او موږ ریاستي ادارو ته دا وایو، ریاست چې پر دا خلکو باندې سټینډ واخله. او محترم مشر نواب ایاز خان جوګیزي ته زه دا وایم چې دا ټیم د پښتانه په وطن کې چې کوم دا رقم ظلم شروع دی، نو د دغه ظلم په خلاف باندې پښتون قومي جرګه راطلب کړه چې د دغه موږ مذمت هم وکړو او په چې او آینده د دې د مخنیوي دپاره موږ قدمونه هم واخلو. ډېره مننه. زما سره د بلوچستان سماجي شخصیت محمد علي اچکزی موجود دی. علي په دې حواله ته څه ویل غواړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چا چې د یو انسان قتل وکړي د هغه د ټول انسانیت د قتل برابر دی. کوم فتنة هندوستان چې په بلوچستان کې دا وخت د عام د معصوم انسانانو قتل کوي، هغه که د خوزدار د سکول ماشومان دي، هغه که اسسټنټ کمشنر دی، هغه که ډیپټي کمشنر دی. د دې د صوبه بلوچستان خاص کر د پښتون بیلټ کم خلک چې دي هغه په ډېرو سختو الفاظو غندنه کوي او د وخت د ریاست څخه دا اپیل کوي چې اوس ډېر زیات وخت تېر سو، چونکې دغه دهشتګردان چې دي دا د انډیا چې کوم په پیسو باندې ژوند کوي، هغه چې دی هغه پښتون بیلټ کې هم دا دی حالات خراب کوي، په بلوچ بیلټ کې هم خراب کړی دي. نو د دې خلاف یو پوری چې دی هغه اکشن واخلي، د دې خلاف اکشن واخلي او اپریشن وکړي. چونکې زموږ ارمي چیف یا فیلډ مارشل دا وویل چې دا 1500 کسه نو 1500 کسه چې دی هغه یو ملک ته یو چې نه دی. موږ الحمدلله یو نیوکلیر اسلامیک سټیټ موږ د دې د مخه هندوستان ته چې دی هغه شکست ورکړي، چونکې هندوستان د هغه شکست بدله چې د هغه په مختلفه خانه جنګي کې زموږ څخه نو دا کوم په بلوچستان کې چې کوم روان حالت دی د انډیا خانه جنګي ده، د دې خلکو ته ډالرز ورکوي، د دې خلکو ته ټریننګ ورکوي او هغه خلک ریاست او د ریاستي ادارو خلاف روان دي. او دغه یو خواهش دا دی چې حکومت بلوچستان یا د حکومت پاکستان چې دی ریټ چې دی هغه چیلنج کې او دنیا ته دا ښکاره کړي. ډېره مننه. دا هو علي اچکزی او د سمخ کې ملک عبدالخالق چې قبایلي مشر دي. دا واقعې ته کلی درندګي وویله دي. دا زیاته کله چې کم جنګ چې په بلوچ بیلټ کې شروع سوکه سوکه او پښتون بیلټ ته رامنتقله کېږي، د دې سمخ کې د چمن سمیت د صوبې د ژوبه در چمنه چې کم پښتانه اوسېږي، د دې چې کم ټرکان دي و هغو ته ورونه ورلګېدلي وو. اوس د پښتنو په علاقو کې چې دی دا رقم کاروایونه شروع سوي دي. د نواب ایاز خان جوګیزی چې د پښتانه نواب دی د دې سیمې، د هغو څخه هم مطالبه وکړه چې پر دې باندې د پښتانه قام فوري طور یوه جرګه دې راوبلل سي او دوی د ریاست څخه مطالبه وکړل چې د دې درندګانو خلاف چې کوم فتنه هندوستان دي چې دوی د هندوستان په ډالرو باندې دلته کاروایانې کوي، خانه جنګي په پاکستان کې دا کوي، د هغو خلاف دې مؤثر کاروایي وکړي.